بلل شوې ده. موږ ډېره زیاته مننه کوو د جمعیت علما اسلام د ضلع باجوړ د مشرانو چې په یو ډېره اهمه موقع باندې او په یو ډېره مهمه قامي مسله باندې دا نننۍ غونډه راوغوښتله. باید چې همدغه شانته کې زموږ د دې خپلې سیمې د دې وطن په قامي مسایلو باندې زموږ غونډې زموږ جرګې همدغه شانته کې کېږي. ضرورت دی د دې وخت په وخت باندې چې کومه پیښه موضوع ده په دې وخت کې نو هغه یو سیاسي مسله ده او په دې وخت کې زموږ دا ټول ریاست چې کوم دی دا د یو سیاسي بحران سره ورمخامخ دی او دغه سیاسي بحرانونو نتیجه دا ده چې اقتصادي بحران هم دلته کې روان دی. بیا دغه سیاسي بحران نه چې اقتصادي بحران راوتلی دی نو د هغې د ټولو نه زیات اثر د ټولو نه زیاتې بدبختۍ چې کوم دي دا د پښتونخوا په ولس باندې او د پښتونخوا په دې خاوره باندې رالویږي. د ټولو نه زیات د هغې بد اغیزه چې کیږي د هغې سره موږ مخامخ کیږو. دا د سرشمیرنې مسله چې کومه ده د مردمشمارۍ چې دا کومه خبره ده نو آئینی توګه باندې هر 10 کاله پس په ریاست کې مردمشماري دا لازم ده دا خامخا کول دي. په 1999 کې مردمشماري وشوله او بیا د سیاسي کمزورو فیصلو په نتیجه کې تقریبا 20 کاله ته بیا هغه خبره ورسېدله په 2019 کې وشوله. په 2019 کې چې وشوله نو هغه مردمشماري لانجمنه شوله. سند هم په هغې باندې اعتراض لرلو، بلوچین هم په هغې باندې اعتراض لرلو. چا به ویل پښتنو چې کوم دی په جنوبي پښتونخوا کې ماجر د هغې اندراج یې کړی، چا به ویل قندارینو د هغې اندراج یې کړی او یو مسله د هغې نه جوړه شوله. خو د ټولو نه زیات بد اثر چې کوم راوتلی او موږ ته د دې تېرې سرشمېرنې نو هغه زموږ دا قبایلي بیلډ چې کوم دی دا د پښتونخوا دا نوي ضلعې چې کومې دي. یو زما خواست به دی دلته په دې ایجنډه کې چې دا رفاټا نوم لیکلی شوی دی نو چې نن موږ کوم بحث کوو په آئیني خبرو باندې کوو، د صوبایي اسمبلۍ په ټاکنو باندې کوو، دا ټولې د آئین لاندې خبرې دي. نو باید چې کم از کم د فاټا دا نوم لکه دا موږ لږ ورې پښتو پښتونولۍ نه دی راکړی. زه ډېر په احترام سره د مشرانو ته هم دا خبره کوم دا انګریز فرنګي موږ له راکړی، دا زموږ نوم نه دی. زموږ نوم خو په یا د پښتونخوا دی یا پښتانه او یا قبایلي سیمه ده دا یاد شوی دی. په آئین کې اوس هم موږ ته قبایلي سیمې چې کوم دی په یو اندازه کې ویلی شوي دي. نو باید چې موږ د آئین دننه خبره کوو نو کم از کم د فاټا دا نوم چې کوم دی د دې نه هم د موږ ورتیر شو مخکې مزل موږ له پکار دی یا کم از کم سابقه فاټا پخوانی فاټا د دې حده پورې یادول پکار دي. تیر وخت کې چې کومه مردمشماري وشوه په 2019 کې د هغې بدبختي موږ ته څه راله. یعنې زه د هغې یو تاسو ته یو ساینسي مثال در کوم. د آی اس پی آر په افیشل پاڼه باندې د هغې ریکارډ مخې ته راغلی و. هغه خو هغې د خپل مقصد دپاره کولو خو موږ پکې د خپلې خاورې د وطن د ګټې د تاوان په بنیاد باندې هغه خبره کوو. د شمالي وزیرستان آبادي چې کومه وه نو دا څه کم 6 لکه وه، 5.5 لکه څه کم 6 لکه. کله چې د ضرب عضب پوځي عملیات کېدل نو کجورۍ چې کوم د شمالي وزیرستان یو چک پوسټ دی او صرف په هغې خلک را پرېښودل. نو په هغې کې چې کوم اندراج شوی و د وتونکو د کډوالو خلکو دا سره پاسه 9 لکه شوی و. بیا خوست او پکتیا ته تقریبا سره پاسه 6,000 کډې دغه سیمې د پښتنو وتلې وي. اوس هم څه د پاسه 15,000 کورنۍ هلته په افغانستان کې ناستې دي. لکه ګوره دې تضادارو ته وګورئ چې بالکل موږ په جنګي حالاتو کې یو، زموږ مهاجرت شوی او زموږ کډوالي شوی. بدبختي خو زموږ دا ده که نه، لکه موږ خو ټول عمر پښتانه په کډوالۍ کې رواني. یو ګورئ د جنګونو کډوالي ده او یو د غریبۍ او د فقر د لاسه کډوالي ده. موږ د یو بل سوال سره مخامخ خاص کر زموږ دا سیمه چې نن هم زموږ نه ګورئ د باجوړ د دې سیمې نه 20 او 15 ډبې د کراچۍ او د لاهور په لور باندې روه. دا بادي زموږ نه نوره لاړه. دا کډوالي چې موږ رایساره او دا خبره کوو چې دا ولس ډېرو نو دا ولس څنګه ډېرو؟ بچي خو الحمدلله پښتانه ښه ډېر راوړي خو په قامي ګټه کې دا بچی زما بیا نه ورځی کېږي. نوره بدبختي د هغې په نتیجه کې موږ ته راشي، سرشمېرنه زموږ بیا کمه شي، شمار زموږ کم شي او په دې وطن په ریاست کې وسایل دا د سړو په شمار باندې ایښلی کېږي. نو چې فقر ختمیږي، غریبي ختمیږي، اقتصاد ښه کېږي، زما وګړی زما ولس به په دې خاوره باندې پاتې کېږي. خو چې ما ته ناوپاس نه ازادۍ، لیټۍ کنډو نه ازادۍ، د ګاهي کنډو بند راته ساتي
او بیا حالات دا دی چې بدامني پکې بېله بې تاویږي، د بدامنۍ دا بدبختي هم سر ته نه رسي. زمونږ خواست به دا چې باید د امن دا چغه دا قامي چغه ده چې دغې ته هم موږ تسلسل ورکوو. نن هم ګورې په دې وطن کې هر روزګاري ته ټلیفون کېږي د بتې، په ماموندو کې حالات ټیک نه دي، په کار دا دی چې په دې موږ خبره وکړو. په چارمن کې یېرې طرحې جوړې دي، په ناوګۍ کې جوړې دي، باقاعده دا ویلی کېږي چې موږ له پیسې راکوو، ټلیفونونه کېږي او په مختلفو شکلونو باندې پیسې غوښتلی کېږي. نو په دې وطن کې ستا د سر سړی هم نه پاتې کېږي، ستا سرمایه کار هم نه پاتې کېږي، ځي به پنجاب او کراچۍ ته روان دي. نو که چېرته موږ دا وطن آبادو نو باید زمونږ غوښتنه دا ده چې اقتصاد به ښه کولي، دا د افغانستان په لور لارې دا د فیلپور موږ ته کولاو کړی شي. د دې سره عزیزانو آیني مسله اوس موږ ته پیښه ده. یو خبره موږ واضح کوو چې دلته ټول کم سیاسي ګوندونه او مشران زموږ ناست دي، نو نه د الیکشن نه تېښته شته دی، نه د چا د مقابلې نه د کم سیاسي ګوند تېښته شته دی. د عوامي نیشنل ګوند بیانیه په دې اړه باندې دا ده د صوبایي قیادت د اړخه چې کوم واضحه ده که جرنل الیکشن په دې ټول ریاست کې اعلانیږي نو سبا هم ورته موږ تیاري. خو ګورې دا قامي مسله ده، موږ دغه یو سیاسي ګوند ته ډېر د رورولۍ په بنیاد باندې دا یو خبره کوو چې دا مسلې د دې ریاست ستا د وس کار نه دی چې ځان له ته حل کړي. ځان له خو دې ته حالاتو ته ورسېدي چې د پرونه پورې 88 اف آی آر ستا خلاف درج شو، په دې کې د ترهګرۍ او د دهشتګردۍ اف آی آر هم رال، په دې کې د فارن فنډینګ کیس اف آی آر هم راغلي دي، په دې کې داسې حالات راغلي چې بالکل وجود د یو سیاسي ګوند د خپلو غلطو فیصلو پالیسو په نتیجه کې د ختمېدو سره مخامخ کیږي. باید سیاسي ګوندونه څومره هم چې دي هغوی ته به زموږ خواست دی چې په دې وخت کې د یو نیشنل ډایلاګ ضرورت دی دې ریاست ته. باید چې یو سیاسي او قامي جرګه وشي په دې ریاست کې، ولسونو ته مسلې ورپېښې دي. الیکشن یې ګورې زموږ مسلې نه دي په ځینې وخت کې حل کولی هم شي، مسایل سیاسي دي، پارلمان یې د حل لاره ده، خو پارلمان هم یرغمال دی، خود مختار نه دی او د هغې په نتیجه کې حکومتونه الیکشن یې دا څوک جوړوي او ماتوي. د هغې حل دا دی چې نن دا ټول ریاست د سیاسي او اقتصادي بحران سره ور مخامخ شو. لهذا زموږ خواست دا دی د دې خپلې سیمو په اړه باندې چې یو خو موږ له دلته چې کوم دا سرشمېرنه کوي د دې ادارې نه ګورې موږ له لږ صحیح معلومات راخیستل پکار دي. موږ ټولو ځان په دې باندې شاړی کړی دی، یعنې مردمشماري روانه ده، خو په کوم بنیاد باندې روانه ده یا څه به کېږي د دې په نتیجه کې. بیا یوازې سیاسي او انتخابي حلقې د دې په نتیجه کې نه راځي، ټول د ریاست وسایل ګټه چې کوم ده په دې بنیاد تقسیمیږي. NFC ایوارډ چې کوم دی د دې په بنیاد باندې تقسیمیږي. ځکه په دې جرګه کې زموږ غوښتنه دا هم ده چې انضمام وشو دلته، د هغې په نتیجه کې د صوبې موږ برخه شولو، ځینې اصلاحات راله. وګورئ د انضمام شاته د 15 آیني ترمیم لاندې چې کومې وعدې شوې وي په هغې کې ریاست خیانت کړی د دې خاورې سره. زموږ دا 1 کروڑ پښتانه دا 27,000 مربع کیلومتر خاوره چې کوم ده دا یې شاته پرېښې ده، دا یې صرف یو لانچینګ پیډ جوړ کړی د جنګونو دپاره، دا صرف د خپل جنګي اقتصاد د دوام دپاره یو حالات ساتلی دي. لهذا زموږ غوښتنه دا ده په دې وخت کې چې د 15 آیني ترمیم لاندې کمې وعدې دي فیل فور د هغه هم سرته ورسولی شي. او په دې وخت کې PDM چې کوم دی لکه دا په واک کې ناست دی، پاکستان پیپل پارټي، عوامي نیشنل ګوند، دا د حکومت اتحادیې دي خو د PDM نه دي. زموږ په دې ټولو سیاسي ګوندونو باندې بیا دا غږ دی، دا خواست ورته کوو چې ګورې دا سیمه چې کوم ده دا د پاکستان د ریاست د جنګي اقتصاد ښکار شوې ده، نور هم دلته حالات بیا خرابېدو ته روان دي. په کار دا ده چې دې سیمو ته سم پام وکړی شي. خو یو مشکل موږ ته په دې وخت کې پېښ دی، دلته چې کوم په دې ایجنډه کې دا خبره لیکل شوې ده چې زموږ زیات خلک لکه زموږ د معلوماتو مطابق تقریبا زموږ نیم آبادي چې کوم ده ګورې دا نورو ضلعو ته تلې ده، په پینډۍ کې ډېره دي، په کراچۍ کې دي، په پېښور او دې کې، او بیا داسې په اخرانه پکې ځینې لال چې هدیرې هم پکې هلته واخیستې. دا ډېره غټه کمزوري ده. دا هدیرې چې د دې وطن نه بار کړه ګورې د ده څه مړی ژوندی هم په دې وطن کې مه کوئ، ځکه زموږ څه نور پاتې څه شو په دې وطن کې. ټیک ده اقتصاد له هم لاړې، بنګلې هم واله په پاکستان کې، په دوبۍ کې هم واله، خو دا هدیره د دې وطن مه پرېږده چې هدیره دې پرېږده د وطن شناخت تا پرېښودلو، د وطن ښه او بد تا پرېښودله. نو مشکل دا دی چې د مردمشمارۍ د آیني ضرورت لاندې چې څوک په کومه ضلع کې دي دا هغه ضلعي وسایل دا استعمالوي نو هغه هلته درج کېږي. دې له موږ له کوشش پکار دی چې دلته موږ وګرځو، په ولس کې بیدارۍ اختیار کوو. خاص کره مولانا عبدالرشید صاحب ته موږ خواست کوو چې د دې وطن دا څومره علما دي، د جوماتونو خطیبان دي، د دې جرګې یو لیک هغوی ته تاسو ولېږئ
چې په هره جمعه کې د دې مردمشمارۍ ولس ته لږ اهمیت بیان کړي چې راپاڅئ ځان ولیکئ. ګورئ یوازې اوټ نه دی ګنې چې د اوټ دپاره موږ دا سهار له د دې وطن ګوره په باجوړ کې کالجونو کې نور د هلکانو ځای نشته، که آبادي هم ډېره نه کړه نو کالج ته نور نه راځي. د سکولونو حالت دا دی، دغه رنګې های سیکنډري سکولونه په دې وطن کې کم دي، د جینکو کالجونه دلته کې کم دي، د هسپتال دغه حالت دی، پوهنتون دلته نشته دی. نو که دا وطن آبادو لکه څنګه به کېږي؟ بنیاد یې دا دی چې آبادي موږ سیوا کړو، خو د دې لپاره چټک کېدل دي، د دې لپاره پاڅېدل دي. زه آخري خبره دا کومه چې په دې وخت کې سیاسي بحران روان دی، په دوو صوبو کې الیکشن کول دا بالکل ریاست ماتول دي، عملا د سټیټ ماتوالي ته دا ولسونه بوتلل دي. د دې نه دې ډډه وکړی شي، ټول سیاسي ګوندونه دې هم کینی. بیا مشکل دلته راغی چې مردمشماري روانه ده، نو د مردمشمارۍ په وخت کې الیکشن چې کوم دی دا بل آئیني تضاد موږ ته مخې ته راولي. نو د 13 اپریل پورې د مردمشمارۍ عمل به پوره کیږي. بیا 6 میاشتې د حلقه بندو دپاره آئیني ضرورت دی د الیکشن کمیشن دپاره، 6 میاشتې به هغه نور اخیستلی کیږي. نو لحاظه خواست زمونږ دا دی چې باید کم از کم که د اسلام آباد په پی سي کې څوک نه کینی، په پېښور کې نه کینی، نو په دې باجوړ کې خو ته زما پښتون یې، زما د دې وطن رورې، د دې باجوړي نه ته سال لوټ غواړي، د دې قام جرګې له ته ولې نه راځي؟ د دې قام په جرګه کې ولې نه کینی؟ او د خپل سیاسي ګوندونو دی مشرانو ته زه د خواست کول غواړم چې 15 کاله ګورئ دا ټوله صوبه زموږ تباهي لتلې ده. په 2014 کې چې حیدروتي کوزېدلو نو 9 اربه روپۍ چې کوم ده په دې پښتونخوا باندې قرضه وه، نن 908 اربه روپۍ ته د دې صوبې قرض رسېد. دا صوبه ډوبه شوې ده، ریاست خو ډوب دی خو پښتونخوا هم ډوبه ده. د وسایلو ډک وطن، د اقتصاد ډک وطن، د روزګار تجارت ډک وطن، د سنټرل ایشیا او د جنوبي ایشیا په چوک باندې پرته خاوره دا نن چې کوم ده په قرضونو کې ډوبه شوې ده. 15 کاله په دې خاوره باندې چورت اعلان شوی. زما دې سیاسي مشرانو ته به خواست دی چې د دې باجوړ په دې تیر 15 کاله حالاتو ولې موږ خبره نه کوو؟ دا کم لوټ مار چې شوی په دې ولې موږ خبره نه کوو؟ په کار داره د هرې ادارې نه ډیټا هم راوباسئ، نوکرۍ هم خرڅې شوي دي، کمیشن هم اخیستل شوي دي، د عوامي نمایندګان نه ټیکهداران جوړ شوي دي. که سیاسي ګوند په دې باندې خبره نه کوي لکه څوک به کوي؟ یعنی سیاسي نماینده دا خاین نه دی پکار، دا د ولس رهبر پکار دی. که دغه نه کېږي کم از کم د باجوړ سیاسي اتحاد د لارې چې دلته په دې خاوره کم لوټ مار شوی چې ولس موږ په دې باندې خبر کړو چې ساله بیا موږ نه دوکه کېږو. نو دغه یو څو خبرې وي. زه موږ د عوامي نیشنل ګوند په نمایندګۍ باندې بالکل د دې قامي جرګې د ایجنډې سره اتفاق لرو چې په ټول ملک کې الیکشن نه کېږي، نو په دې صوبه کې الیکشن کېدل دا بالکل زموږ معاشي قتل عام هم دی، زموږ سیاسي قتل عام هم دی، د ملک نه هم بیلیدل دي، او د هغې سره د مردمشمارۍ د عمل دې پرېښودلی شي چې سر ته ورسي. نوې حلقې به هم جوړې شي، سب ډویژنې به هم زیاتې شي، تحصیلونه به هم ډېر شي. امکان ډېر شته چې د باجوړ د 2 ځلې کېدلو امکان هم موږ ته په دې کې پیدا شي. نور به مسایل دې له موږ ډېر کړو، خو د دې لپاره په دې وخت کې بیدارېدل دي. نو الیکشن یو بې وخته دی، د دې نه دې حکومت هم تېر شي. الیکشن کمیشن دا ټیک ده، ګوره الیکشن کمیشن په قانون باندې روان دی، خو همدغه ریاست دی چې جنرال ضیاءالحق ویل په 3 میاشتې کې الیکشن کومه، 10 کاله په دې ریاست کې باچایي کړې ده. نه عدالت په دې ریاست کې او نه الیکشن کمیشن و. جنرال مشرف رالی ویل 2 میاشتې او 3 میاشتې پس به ځم، 11 کاله بیا د دې قام په مرۍ باندې ناست و. قانون دلته جوړول کېږي، آیینه دا څه آسماني صحیفه نه ده، دا متمدنه نړۍ ده، د ارتقا نه تېرېږي، د مشورې په شکل کې آییني ترامیم چې کېږي د وخت د ضرورت مطابق کېږي. کم نگران حکومتونه چې دي بالکل په آیین کې گنجایش پیدا کېدلی شي، دی ته ایکسټنشن ورکړېدلی شي، د دوی وخت زیاتېدلی شي. خو وخت چې کم دی د دې سیاسي حالاتو لپاره نه دی. د امن امان د مسلې سره موږ اختلاف ساتو، امن امان یو قامي مسله ده، د دې په وجه د الیکشن حالاتو ته موږ نه ځو چې امن نشته، ګنې الیکشن به نه وي، ځکه امن د ریاست د غلطې پالیسۍ سره تړل شوی. ریاست د خپله قبله سیاسي پالیسي، خارجه پالیسي او د وار اکانومي په اساس چې کوم سټریټیژیک ډپ جوړ کړی شوی دی، د دې نه د ریاست تیر شي، په خپله به امن امان راځي. نور که جرنل الیکشن رالی، که امن و او که نه، که حالات و او که نه، نو دا ټول سیاسي ګوندونه موږ په شریکه را فیصله کوو چې مقابله به هم کوو، حالاتو ته به هم ځو. خو زموږ څه په تېره مردمشمارۍ کې زیاتی شوې، خاص کر قبایلي سیمې، زموږ آبادي کمه شوې ده، 48 لکه، دا بالکل دوکه شوې وه زموږ سره. خو لږ کوشش په دې کې پکار دی، نو کم از کم زموږ حلقې به هم ډېرې شي او نورې ګټې به هم په دې کې راشي. ډېره مننه، ډېر تشکر.